السلام علیکم مینوالو. دا ټیم حاضر یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو زړه سر تیمور خان. لږ وزګار ناستو به کسټمر لږ نشته دی ټایم کې نو راشي د خپلو مینوالو سره د خپلو وروڼو سره د خپلو جان نیواله سره د خپلو قدردانو سره دوه درې خبرې وکړو. اکثر لکه د وړوکوالي نه زه لکه بچپن نه کاروبار کوم چې په امریکا کې یو عمر زه به خپل شاپ ته راتلم پاټک د زموږ د والد صاحب د کریانې دوکان و که نه هغې ته به زه راتلم او د وړوکوالي نه زه یو لکه بزنس مایند مې دی او کاروباري شخصیت یم. ټیک دی سیاست په خپل ځای هغه خو زما بل پیج شته په ټویټر باندې هم دی او فیسبوک اکثر زه هغې نه خپله پالټۍ دپاره کوم خدمات چې هغه زه کوم خو بهرحال په دې ټایم کې کاروباري دغه کومه دوه درې خبرې ځکه دا زما د ټیک ټاک چې دی لکه داسې د فن دپاره یا دکان په حیث باندې یا داسې لکه ایکسټرا استعمال او که نه داسې مختلف میډیا دي نو ضروري نه دی چې تو هره میډیا پولیټکس کې استعمال کړو یا یې د خپلو نظریاتو مطابق استعمال کړه. د فن دپاره یو جدا میډیا خپل فن ته جوړولی شي او لکه د خپل شاپ دپاره یا د خپل کاروبار دوام دپاره هم لکه خلک پیج کولولی شي مختلف پیجونه دا لکه په دغه لړ کې زما د دوه درې ټیک ټاک دي زه داسې هم استعمالوم. نو هسې په ذهن مې راغی المای راشي لکه د خپل کاروبار خو ایکسپیرینس خو د بندۍ کې نه به راشي د خپل ایکسپیرینس په رڼا کې چې کوم ملګري دي یا دوستان دي دا کار روزګار نه وي او یا نوکري نه یا سټرګل کوي په لایف کې ما هغو ته دوه درې خبرې وکړې. د مطلب د خبرې دا دی چې دا ضروري نه ده چې هر انسان دی پیدا شو او یا د ښکلی دی یا د ایجوکیشن ډېر زیات حاصل کړی دی یا مختلف ډیګریز ورسره دي او یا دی ډېر مالداره دی د پلار طرفه یا دی ډېر غریب دی نو دی به ته ته به ښه جاب میلاو شي او ته ته به ښه سټارټینګ نه ښه بزنس او لکه دی به یو لکه د ده زندګي چې ده دا به ښه فعاله او ښه زبردست زندګي دا ضروري نه ده چې یو انسان رسي لکه داسې میجارټي د خلکو داسې ده چې په دغو نوکري هغو ته نه میلیږي او چې کوم ایجوکیشن کړی دی کوم ډیګریز هغه حاصل کړي د هغې نه هغه افادي دغه نه شي حاصلولی چې په هغه د جاب میلاو شي او د هغه نوکري نه هغه سټرګلینګ کوي او مختلف مسایل خلکو ته کور طرفه که نه نو مختلف مسایل خلک پیس کوي په خاصه توګه کم هلکان چې کله واړه او د بالغتوب طرف ته ځي نو په دغه ټایم کې یا بالغان شي نو په دغه ټایم کې دا مسایل خلکو ته ډېر زیات راځي چې لکه د پیړ وخت صحیح دی به کم پیړ طرف ته ځي او یا به جاب څه کوي نوکري به څه کوي. په دغې هکله ستاسو سره دوه درې خبرې کوم. عموما به تاسو لیدلي چې یو هلک هغه لویږي نو په کور طرفه د مسایل راشي چې هلکه کار کوه روزګار کوه ځکه چې بېروزګاره سړی خو دومره افادیت په معاشره کې د هغه نه کور کوه ته به هغه نظر نه ګوري ریسپیکټ او قدر یې نه کوي او بهر دنیا کې هم هغه لکه داسې لکه خلکو ته دا ګوري چې لکه د کار نشته روزګار نشته. نو زه به دې کې اصل نه دا مشوره ورکوم که یو سړی دا و چې زه به ښه ډیګریز واخلم مختلف کالجز او یونیورسټۍ نه به سبق ووایم او مختلف ډیګریز به راسره او زه به ما ته به جاب میلاو شي لکه ایجوکیشن به تو د جاب په مقصد باندې نه حاصلې هغه صرف د پوهې په بنیاد به تو حاصلې چې ما ته په دنیا کې زه ژوند تېروم چې زه په زما پوهه ډېره شي او زما سکلس یې وشي د هغې دپاره که زه ستا د بنده دا دغه چې زه به سبق ووایم او اعلی تعلیم به وکړم او ما ته به ښه جاب میلاو شي. جاب ډېر په مشکله به میلاویږي ډېر خوش قسمته به چې هغه ته په 1000 کې به یا به 500 کې به یا په 2000 کې چې کله چاته به جاب میلاو شي او که جاب مې چاته میلاو شي ډېر وړه جابونه چاله 50,000 روپۍ 35,000 یا 70,000 روپۍ ورګره پکې راغله د هغو سره مسافه کوله خبرو تسلسل مات شو. نو ما تاسو دا خبره کوله د یو بنده چې زه به ایجوکیشن په دې حاصل کړم چې ما ته به جاب میلاو شي جابونه ډېر مشکل میلاوي او بل چې د کس بزنسي کاروباري لکه هغه یو لیول ته رسېدلی د هغه یا کارخانهداري
یا چې دی دغه شاپ وي بهترین شاپ لکه دکانه خو رنګ نه کېدای شي په وړوکي دوکان هم کېدای شي لوی هم کېدای شي کاروبار وسیع هم کېدای شي که نه نو زه به مشوره دا ورکړم که نه ما چې کوم وروڼه ملګري دي که نه زه به دا ووایم که نه چې کاروبار چې دی که نه ډېر زبردست شی دی لکه زه د جاب نه کاروبار ډېر زیات خوښوم دا یوه ده چې جاب خو یو لیمټ تنخواه یا په ډېر ښه جاب وي 2 لک 2-3 لکه یا داسې به تا تنخواه میلیږي که وړوکی عام جاب وي 40-50 هزار یا 60-70-80 هزار روپۍ د هغې سیلري نه خو لکه هغه یو دومره ده چې ستا به د هغې روزمره د هغې زندګۍ کېږي لکه ته به پایمن خپله خرچه کې کور کله دغه به چلې خو دومره نه چې ته باید کې لکه پرمختګ وکړې مخکې لاړ شي زه بزنس په دې غوره کوم که نه البته یو کس دی هغه و چې زما سره د بزنس خو نن سبا که تو ځان له شاپ کې یا په مارکیټ کې دوکان هلې 50-60 لک روپۍ ورته شه دوکان ورکړي لکه لونګۍ یا 30 لک یا داسې که نه یا 20 لک چې کمزوري دوکان نه وي هغه کې بیا ته مال اچېلو پای کې چا د 50 لک روپو مال ور اچې یا 1 کروڑ روپو یا 2 کروڑ روپو د دې نه سیوا پیسې بندې نو د هغې نه پس به ستا بزنس روانې کړي نو دغه هم ضروري نه ده که د یو کس سره پیسې لري نو هغه وړوکی کاروبار هم شروع کولی شي ځکه د سټرګل کې لکه هم په خپل ځان زه ډېر ماشوم ما ځاله دوکان کړی نو ما ډېر کم پیسو نه کړی خپل ځان خپل اکسپیرینس دی نو د وخت سره خلک هغه ورو ورو هغه دغه سیوا کېږي که نه نو دا خبرې مې کوله کسټمر راغلی سره لګیا وه اصل ته خبرې دا دی چې بنده د لږو پیسو نه لکه مثال ډېر کمزوري کاروبار وي بنده شروع کړي ورو سټرګل کوي 2-3 کاله 4-5 کاله لکه دوکان یا کاروبار کوي یا بزنس کوي دا به لکه بنده ساه نه ډوبوي نو دا د وخت سره بیا لکه مخ په وړاندې ځي چې بنده کې ټیلنټ یې که نه ټیلنټ یې او د خپل کاروبار سره مینه کوي او دا و چې ځان له رزق ګټم په حلاله طریقه باندې الله تعالی به برکت اچوي بنده خپله ډیوټي کوي ښه په ښه شانته الله به برکت اچوي د وخت سره چې ورځ به راشي ته به د مارکیټ یو زبردست دوکاندار یا کاروباري شخصیت وي چې کله ستا هغه دوکان هغه ځي ته ورسوي چې هغه یو اداره ترې رخ شي بس ته خبره ده که دغه لکه تا یو شاپ کولاو که بزنس کولاو نو په دې کې ټول ښه او زبردست مزه څه ده چې دا یو جاب نه دی لکه دا داسې یو جاب نه دی چې ته یا ډاکټر یا بینک جاب کې یا بره محکمه کې کار کوي لکه که یو ډاکټر وفات شي نو د هغه زوی ته څوک ډاکټر نه وایي یا یو ډاکټر وي د هغه زوی ته څوک ډاکټر نه وایي یا یو ډاکټر وفات شي یا یو بل څوک داسې نوکر پیشه کس وفات شي نو د هغه زوی په هغه ځای باندې نه لګي هغه به ځان خپل سټرګل کوي خپله ځان نوکري ګوري مزدوري به ګوري هغه به خپله دنیا د صفر نه شروع کوي مخ ته به ځي په بزنس کې دا شی تاسو کاروبار سټارټ د دکان دی فرض کړئ نو زه پاسم دغلته لاړ شم هر څه چې کېږي دې سره ته شي بل سره ته شي دا کاروبار زه لکه که ځان له بل شروع کړم که به دې زه خپل وراره کښېنوم په رور پکې کښېنوم دا کاروبار به سټارټ یا پکې ځان له یو نوکر مې نیولی هغه پکې نو کاروبار به سټارټ کاروبار به ودرېږي نه ځان له بل کار ورسره هم کولی شي نو که سبا سړی په دنیا کې نه وي دا کار به روان وي دا سټارټینګ دی د هغې نه به ښه تېزېږي ښه به روان وي لکه بلې کې دا نشته چې یو سړی نه وجود هغه نوکري به لکه نه وي دا یو اداره او شکل اختیار کړي نو دا په دې هکله دا ستا کاروبار چې شروع کړه ستا وسیع کړ وسیع را روان نسل ساتي تو به خپل یو ساخ جوړ شي خپل یو دغه جوړ شي په مارکیټ کې نو زه هم کاروبار یو نوکرۍ په نسبت باندې ډېر ښه دی بله چې منافع بخش هم دی ستاسو کاروبار ډېر نو سړی خو چې یو نوکر پیشه سړی چې دی هغه په 10 کاله کې کم دا سټرګل کوي ته په 6 میاشتې کې 15 میاشتې کې د هغه نه سیوا تو خپل انکم کولی شي خپل ځان جوړولی شي بهرحال لکه مایوسه کېدنې دی په کار بل هغه ملګري چې هغه او زه به دا دغه وکړم کم چې د وړوکوالي نه د ینګ ایج نه سړی د چا سره کار کوي یا شاپ کې ناست یا هغه اکسپیرینس حاصلوي نو هغه ډېر زیات کارامه دي کله چې دی لوی شي نو د بیا سټډي څه زده کړي دی د نورو وړو نه زیات قابل او تکړه چې یو بنده ډېر تعلیم یافته دی خو چې مارکیټ کې عادت نه یا بازار سره بلد نه یا په خلکو کې نه چلېدلی په هغه سکل نشي ډیولپ کېدی هغه بیا لږ وروسته پاتې کېږي هغه بیا یا خو بهر بل ته کوشش کوي چې لاړ شي یا هغه څه جاب مبدا کوشش کوي خو چې کله تو خپل بنده اکسپیرینس حاصلوي او یا دی و چې زه دغه شم د وړوکوالي نه بهترین ده بنده چې د وړوکوالي نه یا داسې په خپل شاپ کې یا داسې داسې که نه په لږ وړوکي ایج کې مثال 15-16 کې یا داسې کې دی کې دغه ته راوځي فیلډ ته دا د ما بیا ډېر زیات پرایورټي دی بیا ځکه د ټیلنټ پکې ډېر زیات راشي مخال مایوسه کېدل نه دي په کار او کوشش دا کوم لکه د چا چې کار روزګار نه هغه د بزنس طرف ته راشي کله اوس لږې خو بیا به ډېرېږي دغه څو خبرې مې کولې ټایم لږ لکه دا خو داسې خبره چې 10 غنټې کې به نه راټیکېږي چې په دې وسیع خبره کې بندی پوه کړي ډېر ټایم غواړي خو بهرحال زه به دا ووایم چې کاروبار ډېر ښه شی دی او کاروبار طرف ته راتله پکار دی السلام علیکم